ملګرو بره په تاسو ته دا ویډیو ښکاري د عمران خان وکیل د خنزیر پلار ته کال کړی دی، څه ورته ویلي دي او د عمران خان د طرف نه ورته څه پیغام راوړی دی، یقین وکړئ په ما باندې خو یې ویښتنې غوځول. راځئ ویډیو را سره وګورئ. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. मशाल यूसुफजई खबरें. अस्सलाम वालेकुम जी. मशाल यूसुफजई खबरें कोम जी د خان سے وکیل یم. دا خو وځو انا پښتو وای ښه ښه وسه پېښمه بس जी मशाल यूसुफजई खबरें कोम जी خان سے وکیل یم जी. اچھا ته مې کال د خان سے انسټرکشنز باندې کړې دي جی. خان سے ماته ویډیو ما به هغه بس خبر کو چې په کومه ورځ باندې ریحان دې شهید شوی و جی. خان سے ډیر زیات خپه شو جی. بالکل ډیر د غم خبر دراته و مشال. اچھا ماته وی چې ته به اوس په دې سات چې څنګه بهروزه نو راغی کور والو ته فون کې زماده طرف نه ورته فون کې او تعزیت به ورکړي. زه هغه شپې د شپې یو لس بجې راووتم. صحیح ده. بیا مال ګل ظفر صاحب د مبارک صاحب نمبر را کو جی چې په دې نفاغي شاید واتس اپ اویلیبل نه دی، هغه انټرنیټ کال به کیږي نه جی. صحیح ده صحیح. څو ورځې نه چې تاسو ته کالونو کوشش کوم. اوس مې حضرت صاحب ته وی چې ما په طریقه اور سره چې هغه والد صاحب سره او مور سره او ورور سره خبرې وکم. دغه خان صاحب ما د ډیر دغه کړو چې دا وی چې هغه چې خو جوان او دومره بهادر او ډیر غټ پېښنه روکاز او وطن سره ډیر زیات مینه وځي. او ما ورته وی چې یا سره ټیکټ والا هغه چې ما ته خو دلته رجسټر نه راغلی نو ما تنظیم له ډیوټي ورکړې و چې ټیکټونه ورکړي. ما ته په دې چې ټیکټ چاله ورکړې دی او چاله نه دی ورکړې کنه جی. اچھا ما ته وی چې دغه کا او خاندان والو سره خبرې وکا او خاندان نه تاسو په چې ضرورت دي چې صحیح دوی زما د طرف نه پاغه کیږي جی. نو ما انجی صحیح د زبې والد څخه خبرې وکم جی. یو خو جی مشر استاد لپاره تعزیت دغه را لګلې دی جی. بلې ویلې دي چې لکه پارټي طرف نه فل سپورټ یو سمې جی. نو ما ته ویلې چې والد صاحب دی وایي چې هر څه به تاسو ډایرکټ وایي کنه جی. ان شاء الله زما نمبر به والي جی حضرت صاحب نا او چې سمې جی. نو زما واتس اپ باندې کال ملاوي تاسو صحیح شو. اره دارک ښه خبره دارک ښه زما د زوی رحان زیب چې کوم وکړو زه په دنیا زه ډېر غریب وم او په ډېره غریبۍ کې زه رالګېدلی وم او دا علم چې کوم دی دا به ما کړی خو د حکومت د 15 روپۍ نه دي خرڅه کړي او دا ما په خپلو پیسو باندې په پرایویټ باندې دا سبق ویلی دی په اسلام پېښور نه بټخیل پېښور او بیا اسلام آباد دا ټولې په کلي دي خو ما په پیسو سبق ویلی دی د حکومت نه په 15 روپۍ د چا نه دي خوړلي زما وی مال ریحان زی به ورځ رالو وی ما وته چې د کیبینټ حکومت ته محمود خان ته ولې سایت کړي راته چې محمود خان کرپشن ما پولیسله و ځکه محمود خان زو سایت کړي اب بشر بیا دې ټوله خبرې کی. صحیح ده نو پاغه را لګیدل او په غریبۍ کې ډیر را لګیدل دي. منګه مور او پلار او د کور ته د خاندان ته نه دي کتلی چې دا به یا څنګه کنه خو د خپل لاخو د پښتونخوا د خلکو ته خیال او نظر من ته نظر نه د خلکو ته نظر. بالکل جی بالکل. زما به سره کانټاکټ جی زما سره به خبرې کېدې. صحیح ده. ورځ مال راغلی جی نو بس زما به سره کېدې بس الله پاک دې په هیڅ څه خبرې ته بس خپل ډېر خپوما بس الله پاک دې تاسو خو کاندي او زما زوی ان شاء الله جی حکومت. صحیح ده صحیح. مطلب چې کوزه کامیاب شوم نو مور خپل به حج لبو زما ان شاء الله کې چې زباغه به زما شرط وایم ته خیر ان شاء الله. بس جیل کې دې نو ما هغه ته مونږ وی ورته اوس به ورته وایم چې ما تاسو سره خبرې وشوي. صحیح ده. دا یو خبره کړته کوم دا یو چې دا زما زوی ریحان زیب چې کوم دی کنه دا د امت او د قومونو لپاره نه ځان دغه کړه دغه لپاره شهید شو. ما نور څه نشته دی. بالکل چې موږ ته پته راځي چې بس زما دغه خبرې د نور ما نشته. نو تاسو आवाज باندې کټ شو کله خو راته دوباره وایي آزاد وایي کټ شو دوباره او आवाज زما د زوی نه دی ریحان زیب دا خالد د قوم د پاره لاب شهید شو. بالکل کاکا دغه خبره استاد د پته چې په کوم خان سي بوي دغه څه دې چې څونه مخلص او په کاز باندې اې د پته چې ډېر بهادر او نرو نو ماتولې خلونه نو مړې بس دغه خبره زما نور نشته. جی زه به تاسو السلام علیکم. کور والو ته زما د طرف نه او د خان سي طرف نه تعزیت. صحیح ده
السلام علیکم اوکې ډېره مهرباني کاکا ډېره مشاله بابا مې خواته ناست دی تاسو ته ما یو خبره وکړه چې ریحان زیب شهید یو لوی ارمان دا و چې زه په خپل والدین باندې حج عمره وکړم نو دا چیز به خان صاحب ته رسوي. دویم غټ ارمان د بابا دا و او دویم غټ ارمان یې دا و چې د دې خپل کور نشته نو خپل کور چې زمونږ ګورنمنټ راشي ما خو نور مشرانو سره صوبایي صدرانو سره خبرې شوي هغه وایي چې زمونږ ګورنمنټ راشي موږ به دوی ته خپل کور ورکړو. د پارټۍ لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ وي او څنګه خبره چې تاسو او خان صاحب ته به دا میسج کنوې کوئ چې او بل دا چې زمونږ غټ ګورنمنټ راشي نو ریحان زیب شهید په نوم باندې باجوړ کې یونیورسټي کالج پکار دی او د عوامو پبلک دا ډیمانډ دی د باجوړ چې دا کم چوک کې شهید شوی دی چې کم چوک کې شهید شوی دی هغه چوک نوم ریحان زیب شهید چوک ولکې دی دا قدرې څلور ډیمانډ دي او 15 ډیمانډ دا ده کو ګورنمنټ راشي نو چې کم هغه کلرز دي ټارګټ کلرز وي کم قاتلان دي هغه اریسټ کړي او هغه ته سریعام سزا ورکړي. ملګرو امید لرم ویډیو تاسو وکتل یقینو کې ویډیو خو په ما باندې بالکل اخته ودرول زه امید لرم چې ویډیو نه به تاسو نه عبرت مغیسته کو ویډیو نه تاسو نه عبرت اغیسته ویډیو د نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ او زموږ پیج سره ضرور فالو کړئ.